بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو دینی مسائل او دغه حل سره موږ ځل بیا موجود یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلام الله تعالی هغه موجود دي. تاسو سوالات جوابات درکول لپاره مفتی صاحب حسن خان د پنځپیر نه دا یو تاسو کوي چې موږ درې رونه یو او دغه والده وفات شوه. دوی خپل مور د لپاره قرباني کول غواړي چې یاره موږ عیسی علیه د لپاره قرباني وکړو. نو آیا د نفلي قرباني وجوبي قرباني څه دی کولی شي او کنه؟ او دې سره سره دوی غواړي چې لکه مونږ که دا بالفرد دارونه پیسې مال راجمع کړو مور د لپاره قرباني لپاره، نو د دې پیسې راجمع کول طریقه به څه وي؟ لکه فنډ به څنګه راجمع کېږي مشترکه هغه به څنګه کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانۍ غټ څاروی مثال غوا ده یا میخه ده یا اوښ دی، جی هغې کې شرکا په هغې باندې بعضې واجب قرباني نیت وي او بعضې هغې نفلي یا صرف صدقې د هغې نیت وکړي. دغه شان مختلف نیتونه په قربانۍ کې هغه صحیح دي، خو شرط دا دی چې د ټولو نیتونه هغه وي د الله د رضا دپاره. که د یو شریک مقصود هغه د الله رضا ني نو د تمام شرکاو قرباني هغه صحیح نه ده. ها دا صورت مسئوله چې کوم دی غټ څاروي کې واجب او نفلي قرباني جمع کول دا جایز دي. ها دا اوس دارونه چې کوم دي درې واړه مشترکه والدې دپاره قرباني کول غواړي. طریقه دا ده چې دا درې واړه رونه دی به د خپلې حصې پیسې یعنی رقم هغه راواخلي او یو ورور ته به هیبه کړي. بیا هغه یو ورور به ولګي یو حصہ قربانی که غټ څاروي کې د والدې د طرف نه یا که چېرته کې چیلای یا ګډ الالی والدې د طرف نه نو د هغې قرباني جایز ده. خو دا درې واړه رونه به پیسې را جمع کوي او د یو ورور ته به هیبه کوي. بیا به دا یو ورور چې کوم دی د خپل طرف نه لکه دا یو ورور دی به بیا که غټ څاروي نو هغې کې به یو حصه ونیسي والدې دپاره او که نه نو داسې بیزا یا پسکورې یا ګډ هغه د مور د طرف نه قرباني هغه به ذبح کړي. ها بیا تقسیم د غوښې چې کوم دی که چېرته تقسیم د غوښې کېږي نو چې دا کم ورور ته پیسې هیبه کړې وي نو هغه ورور هغه د غوښې مالک دی. تقسیم کې به غوښه ټول دله راځي. ها کم ورور له به راځي چې چا ته پیسې هیبه کړې شوې، البته که هغه اوس په خپلې خوشحالۍ سره د دواړو ورونو له غوښه ورکوي نو بیا ورکولی شي. او که تقسیمه یې نه بلکې کور کې مشترکه ټول هغه غوښه استعمالوي نو ټول مشترکه دغه غوښه هم استعمالولی شي. نور الدین د سلیم خان نه دې تپوس کوي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دپاره مستقلا یو سړی قرباني کول غواړي، دا څنګه دی؟ جایز دی که نه؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې مستقل قرباني کول یعنی ذبح کول نه صرف جایز بلکې دا مستحب دی او د اجر او د ثواب دپاره باعث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم باندې چې کومه قرباني هغه د نفلي قرباني وي د هغې غوښه خپله هم خوړی شي، مالدارو ته هم ورکولی شي او بل دا غریبانانو ته هم ورکول جایز دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکې امت د طرفه قرباني کړې وه بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت باندې بے انتها احسانات دي، لہٰذا بصورت گنجائش امتی لره هم پکار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه قرباني وکړي. روایاتو کې راځي نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه به د دوه ګډو قرباني کوله، دوه ګډان به ذبح کول، یو ګډ د خپل طرف نه او یو ګډ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه به قرباني کوله. ها مرحومینو د طرف نه چې قرباني څوک کوي د هغې دوه صورتونه دي. یو دا چې د مړي طرف نه قرباني کول غواړي نو یو مرحوم دپاره هغې دپاره به یو حصه هغه ونیسي. غټ څاروي کې که نه دغه شان وړوکې څاروي د هغې په بس هغه به حلال کړي. ها د خپل طرف نه نفلي قرباني دویم صورت دار د خپل طرف نه به نفلي قرباني وکړي او ثواب به تمام مرحومینو ته ورسوي. دا صورت هم صحیح دی، دواړه صورتونه جایز دي، صحیح کولی شي. حاجي د درېیم تپوس دی کاشف شګی د پنځپیر نه دی وایي چې قربانۍ کې یو سړی ټل دی او هغه ټل کې دوه کسان دي یا څلور تنه دي یا شپږ تنه دي، نو آیا داسې قرباني کول جایز دي کېږي قرباني او که نه د لازمي ده چې یو وي درې وي پنځه؟ قربانۍ کې جي مسله داره یوازې هم سړی کولی شي ځان له او که نه څاروی غټ هغه اخلي ځان دپاره، خو چې دی نو هغه یا یو ګډ دی یا یو بیزه ده یا پیسکوری دی. ها باقي غټ څاروی نو هغې کې شرکت کولی شي، په دوه تنه هم اخیستی شي، په درې تنه هم اخیستی شي، په څلور هم په پنځو هم. جب او تاک دا پکې نشته، تر او پورې غټ څاروي کې حصې هغه اخیستی شي.
جزاک الله خیر. عزتمند کوم سوالات چې تاسو را لېږلي مفتي صاحب د هغې تفصیلي جواب درکړو. ستاسو ذهن کې نور داسې سوالات وي چې تاسو مفتي صاحب نه اورېدل غواړئ، تاسو موږ ته را لېږلی شي. وټساپ نمبر زموږ د سکرین باندې چلېږي لاندې. انشاءالله ورځ راتلونکي پروګرام کې ستاسو سوالات هغې ته مخکې وړاندې کوو، هغې به جوابات درکوي. راتلونکي بل پروګرام دپاره انشاءالله بیا به حاضرېږو. تر هغې پورې مو تاسو نجات غواړو. د الله په امان.